بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، زه زمرد منیری د پېشمنۍ د خصوصي خپرونې سره یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د مینې او خلوص پرځونې وړاندې کوم. تمه لرم چې زموږ د خبر ټلویزیون مینان خواږه کتونکي به روغ جوړ او خوشحاله او ستاسو روژې به هم ډېرې ښې روانې. قدرمنو کتونکو، تاسو ته پته ده چې د رمضان المبارک دا مبارکه میاشت ده او د هر سړي دا کوشش وي چې په دې کې د زیاتو نه زیات عبادت وکړي چې ډېر ثوابونه وګټي، ځکه چې د ژوند هیڅ بروسه نشته چې را روان کال له به موږ ژوندي یو، موږ به روژه د رمضان میاشت وبه ګورو که وبه نه ګورو. نو پکار دا چې موږ د دې رحمتونو د برکتونو په دې میاشت کې د زیاتو نه زیات عبادت وکړو. د دې سره سره زکات مطلب چې کومو خلکو نه دی ورکړی او هغه روژه کې ورکول پکار دی، نو پکار دا چې په دې وخت کې ورکړی شي چې د غریبانانو د اختر دپاره څه په کار باندې راشي. نو قدرمنو کتونکو، د دې ټولو خبرو دپاره یو ځل بیا موږ مفتي عزیز الرحمن صاحب ته بلنه ورکړې ده او زموږ سټوډیو ته راغلي دي او دا ټولې مسلې چې دي دا ستاسو سوالات چې دا به دوی ته وړاندې کوو. مفتي صاحب تاسو ته په خیر راغلی یم. په خیر راغلی زموږ سټوډیو ته. مهرباني. مفتي صاحب، حسب سابق د مخکې په شان زه غواړم چې یو ځل بیا تاسو د رمضان مبارک د دې میاشتې په اهمیت باندې رڼا واچوئ، نو بیا به انشاءالله خپلو سوالونو طرف ته راځو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین. زمرد صاحب، د رمضان المبارک میاشت الله پاک چې دا میاشت بیانوي په قرآن پاک کې، جی نو خدای پاک دا میاشت په دې طریقې سره بیانوي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان المبارک میاشت دا هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل دی. جی علامه ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې خدای پاک په دې 12 میاشتو کې دا یو میاشت خاص کړه، مقرره کړه، جی او په دې میاشت کې یو عظیم کار چې هغه د قرآن پاک نزول و. جی او د قرآن پاک نزول د لوح محفوظ نه آسمان دنیا ته هم په دغه میاشت کې شوی دی، او بیا د آسمان دنیا نه اولنی وحی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راتله هغه هم په دغه میاشت کې ده. نو قرآن پاک چونکې د الله کتاب او اخرنی کتاب او په سردار کونین ختم النبیین صلی الله علیه وسلم باندې کتاب نازلېدو، نو دا کتاب چونکې ډیر عزتمن او ډیر قدرمن او ډیر د اعلی مرتبه و، نو د هغې په وجه باندې هغه روژې مبارکې میاشتې ته یا رمضان مبارک میاشت ته هغه عزت، هغه قدر میلاو شو، هغه مرتبه میلاو شو. په رمضان مبارک کې صرف قرآن پاک نه چې لکه صرف قرآن پاک نازل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان المبارک په اوله شپه باندې ابراهیم علیه السلام چې کومې صحیفې وي دا الله پاک نازلې کړې وي. نو صحف ابراهیم او موسی قرآن پاک کې ذکر دی او صحیفې تقریبا زیاتې دي، 100 لږ بګ دي، خو د ابراهیم علیه السلام چې کومې صحیفې وي هغه د رمضان مبارک په اوله شپه باندې الله پاک نازلې کړې وي. تورات چې کوم دی په موسی علیه السلام باندې نازل و، نو دا شپږم رمضان المبارک و، نو تورات هم د رمضان مبارک په میاشت کې نازل دی. انجیل چې کوم دی هغه د رمضان المبارک په 14مه ورځ باندې نازل و، چې رمضان المبارک 13 تاریخ و، په هغه باندې الله پاک انجیل عیسی علیه السلام ته ورکړی و او په هغه نازل کړی و. دغه شان قرآن پاک چې د لوح محفوظ نه کله آسمان دنیا ته راتلو، نو 24 رمضان المبارک شپه وه، او په هغه شپه باندې د قرآن الله پاک د لوح محفوظ نه نازل کو، او دغه شپې ته الله پاک لیلة مبارکة وایي چې یو مبارکه شپه، او دغه شپې ته مونږه لیلة القدر شپه وایو. نو لیلة القدر فضایل به انشاءالله هم ډسکس کوو چې لیلة القدر کې څه کول دي. د دې نه علاوه به زه یو حدیث شریف نن تاسو مخکې بیان کړم چې یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم منبر ته خطو، نو داغه منبر پوړی چې کومې وې هغه 3 پوړی وې، نو چې په اوله پوړی باندې خپې مبارکې کېښلې، نو ده وفرمیل چې آمین. بیا دویم پوړی ته وختو، بیا وویل چې آمین. بیا درېمې پوړی ته وختو، بیا وویل چې آمین. صحابه کرامو تپوس وکړو چې یا رسول الله، نور کله خو تا داسې معمول نه و
نن خو تا په 3 پوړو باندې 3 ځله امین 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 ووې نو څه مطلب و څه وجه و سبب څه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زه کله په اوله پوړۍ باندې وختمه نو دلته جبرائیل امین رالو او ما ته ووې چې هر هغه کس چې هغه په بوډاوالي په حالت کې خپل مور پلار مند کی او د هغې خدمت نو کی او د ځان ته جنت کنفرم نه کی جنت نه کی حاصل نو دا سړی د تباہ او برباد شي نو ما ووې چې آمین چې زه دومې پوړۍ ته لاړم نو جبرائیل امین ووې چې هر هغه کس چې هغه د رمضان المبارک میاشت مونده کی د ژوندی دی مؤمن دی صحت دی روغ دی او دی په د رمضان المبارک کې دوره عبادت نو کی چې د ځان ته جنت وګټي نو دا سړی دی هم برباد شي او تباه دی شي ما ووې چې آمین او په 3مه پوړۍ باندې جبرائیل امین ووې چې هر هغه کس چې هغه تر مخ د تا نوم مبارک واخیستلی شي او دی په تا درود نه ووایي نو دا سړی دی هم تباه او برباد شي اول خو به درود شریف وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید نو سړی که سوچ وکړي چې یو طرف ته سردار کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه آمین وایي او دعا کوونکی څوک دی چې هغه مقرب فرشته ده او هغه فرشته چې 1,24,000 انبیاء باندې وحی نازلوي او د ټولو فرشتو انچارج فرشته ده هغه دعا کوي او د ټولو انبیاء چې کوم سردار دی هغه په آمین کوي نو دغه دوان دی الله دغه بددعا نه دی الله پاک مونږ ټول وساتي او خدای پاک دې مونږ دور محروم نه کړي لکه یو بل حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د شب قدر د خیر نه محروم شو نو گویا دې سړی په نصیب کې اډو خیر شته نه دا محروم دی د هر خیر نه د په نصیب کې خیر نشته الله پاک دې مونږ ته سعادت راکړي الله پاک دې مونږ ته توفیق راکړي چې دا میاشت مونږه قیمتي جوړه کو او په دې میاشت کې مونږه جنت ځان له وګټو او جنت ځان له کنفرم کو دغسې که د چا مور پلار ژوندي بوډاګانې د هغې خدمت ته وکړي نن موقع ده نو دا سړی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د جبرائیل امین د دغه بددعا نه بچ شي او دته به الله پاک جنتونه ورکړي او دغسې چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم اخیستلی کېږي نو موږ ورپسې صلی الله علیه وسلم وایو چې د دې بددعا نه موږ خپل ځان بچ ساتو مفتي صاحب د تراویح حوالې سره تپوس کوم چې تراویح چې دي چې دا سنت دي واجب دي او که نه فرض دي نو په دې باندې راتلک دا وکړئ او لږ راته دا هم وایي چې ډېر خلک دي هغوی 8 رکعاته کوي څوک 12 کوي څوک 20 رکعاته کوي زموږ په پاکستان کې خو زما خلک زیات چې کوي نو 20 کوي که نه خو دلته څوک 8 رکعاته څوک 12 او څوک 20 کوي او په دې راتلک رانه واچوي زمرود خان تراویح دا سنت دی اکثر خلک دا وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم تراویح نه دي کړې نو زه ولې وکړم دا خبره صحیح نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زندگی تراویح کړي دي او خلکو ته جمعه تراوته دي په خپل امامت کړي دي او د مدینه منورې نر او زنانه او بچي او ماشومان دا ټول جمعات به دور ډکو چې جمعاته کې به خلکو ځای نه کېده بیا رسول الله سلام په 4مه شپه لکه 3 شپې مسلسل تراویح وکړې په 4مه شپه رسول الله سم نه راووتو نو خلکو انتظار کاوه بیا خلکو خریسنی ټوخي شروع کړه چې لکه ناوخته کیږي نو ولې چې هر سړی یو تنده وه یو خواهش و چې رسول الله صلی الله علیه امام او د رمضان مبارکه میاشت او دی په خپل زبان قرآن وایي او مسجد نبوي نو دې نه زیاته مزه به نوره په کوم شي کېږي نو بیا رسول الله صلی الله علیه راووتو خلکو ته ووایي چې که نن دا تراویح ما وکړې نو دا به تاسو باندې فرض کړی شي ولې چې زموږ د عمل د الله پاک ته دوره محبوب او دوره پسند او دوره د الله پاک خوښ شوی دی چې به دا شی موږ باندې فرض کړي او چې دا شی کله فرض شو نو بیا به زما امت دپاره د دې کول ګرانې مشکلې لہذا رسول الله صلی الله بیا خپله تراویح کولې او خلکو به په خپله باندې تراویح کولې بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه هم دغه معمول و چې 2-3 کسان یا یوازې بهر چا خپل تراویح کولې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دور خلافت نو په هغه ټیم کې هم خلکو دغه معمول و خو یو شپه د په گشت باندې وته او په یو جماعت کې خلک دي چې هغه ټولی ولاړ دي او تراویح کوي
نو د هغه ټول خلک جمع کړه او په یو امام پسې او بیا ورته ووایي چې ګوره تراویح ټول په یو ځای کوئ او په امام پسې کوئ. نو اکثر خلک لکه یعنی سوال دا کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي کړي، دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سنت دی. خو دا خبره صحیح نه ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ځان نه یو شی نه دی ایجاد کړی او نه یو نوی بدعت شروع کړی دی، بلکې هغه صرف دا وکړه چې خلکو د وړوکو وړوکو ټولیو په شان کې ګروپ په شان کې تراویح کولې، هغه ټول یو ځای ته جمع کړه چې نه دا تراویح په یو ځای باندې وکړي. حالانکه تراویح رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي، صحابه کرامو کړي دي. علا کل حال که هر صحیح نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خدام ویل دي چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تاسو باندې زما سنت هم لازم دي او زما خلفای راشدینو چې کم کار کړی دی هغه هم په تاسو لازم دی، هغه هم تاسو کلک عمل کوئ په دې باندې. نو تراویح کول دا د رسول الله سم نه دي او تراویح دغسې په یو ځای په یو جمع کول دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خلک په یو ځای کړي دي. نو موږ دپاره دواړه سنت دي او تراویح کول د رمضان په میاشت کې دا سنت دي چې یو ځل څه شرعي عذر نه نو بیا د سړی نه پرېږدي، خامخا د سړی کوي. دوم سوال دی چې تراویح 8 رکعاته دي او که 20 رکعاته دي. په دې کې زمرد خان د هیڅ چا اختلاف نشته، تراویح 20 رکعاته دي. دا متفق علیه خبره ده. ته به تللی عمرې ته په رمضان المبارک کې نن هم په حرم کې 20 رکعاته کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه، صحابه کرامو په زمانه، په دې اجماع صحابه ده چې تراویح 20 رکعاته دي. چې کوم 8 رکعاته دي دې ته قیام اللیل وایي. قیام اللیل مطلب دی تهجد. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله 4 رکعاته کول، کله به 12 کول، خو اکثر اوقات هغه 8 رکعاته کړي دي. نو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې او بغیر د رمضان نه 8 رکعاته کول او دې ته قیام اللیل وایي. نو که څوک قیام اللیل کوي نو هغه قیام اللیل کوي، که څوک تراویح کوي ما بیګم 20 رکعاتو امام لاړم یو ځای ته نو هلته کې جومات سره ودې ته بس لاړم هلته 20 رکعاته وي. دلته هم په ډېرو جوماتونو کې 8 رکعاته کې ما لیدلي دي که نو هغه دا دی چې هغه خلک لکه قیام اللیل کوي. او زمرد خان د دې خلکو هم لکه خبره صحیح ده، ولې چې که ته وګورې او دا خبره به زه وایم چې مناسبه وي چې په دې وخت یې وکړو، خاص کر زمونږ پښتانه چې ډېر پښتانه مونږ وینو چې په فوټپاتو باندې په پارکینانو کې په دیرو کې یا چرته هم چې ډګر ویني هلته کې جمع وي. او افسوس خبره دا دی چې یو سړی نه امام دی نه عالم دی یا درزي دی یا ټیکسي ډرایور دی خو چې ګیری ده او یا پاکستان نه سپیشل خلک په ویزټ راځي تراویح دپاره او کامیاب هغه امام دی د هغه جمع زیات وي چې هغه د تراویح سر او خپې مات کي او هډوکي ملامات کي چې لکه نه رکوع نه قوما نه سجده نه قرات هیڅ پته نه لګي، په سپیډ کې چې لګي او چې په سپیډ کې لګي او هغه صرف په دې خوشحالېږي چې خلک وایي چې یاره ډېر خیر دی، انجن مولا دی او جاز دی او جیټ دی او موټر سایکل دی او دا دی او هغه دی. تراویح زر ختم کړی، تراویح زر ختم کړی. خو زه به دې خلکو ته دا وایم چې وروره یو ځل خو به ته الله ته مخکې ودرېږې او که ته مقصد تقریبا د ټولو دغه چې بای ما ته څه سرسایه میلاو شو دا مقتدیان ما سره مدد وکړي، نور هېڅ غرض نه دی. ولې چې که د دین مقصد دی نو چې دین کوي لمونځ کوي نو لمونځ په ښایسته طریقه وده نه کوي، صحیح ده، په ښایسته طریقه باندې وکړه. خو دغه سپیډ او دا هنګامه دې دپاره یې چې زما خلک لږ زیات وي ما ته څه لږ زیاته جمعوري وشي. نو دا هغه د یهودو کار دی چې کومه باره کې الله پاک فرمایي چې دی خلک زما آیاتونه زما دین خرڅوي او ډېرې لږې پیسې اخلي. دومه دا امام نه دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته غل ویلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو ته پته ده چې ټولو نه غټ غل څوک دی. صحابه کرام ورته وایي چې نه، چې هغه شی چې په لمانځه کې غلا هغه کس چې په لمانځه کې غلا کوي. و یا رسول الله لمانځه کې غلا څنګه کیږي؟ وایي چې قومه صحیح نه ده، جلسه صحیح نه ده، رکوع صحیح نه دی، چې اطمینان په لمانځه کې لکه اطمینان شرط دی چې ته یو رکن ادا کړي په هغه کې تا ته اطمینان میلاو شي. نو زه به خپلو پښتنو ته دا درخواست وکړم چې مخ خپلې تراویح خرابوئ، مخ خپل منځونه خرابوئ. که امام وي تاسو سره نو تاسو امام ته ووایئ چې بھائی دا څه ګپ خو نه دی، څه مذاق خو نه دی، تمسخر خو نه دی چې ته لمانځه نه دا حل جوړی. نو کم از کم 20 رکعاته وکړئ، لنډې تراویح وکړئ،
خو دوره چې د رکوع د سجدې پته لګي د قرات پته لګي په خسته طریقې باندې په مزه باندې دلته هم دا د مونږ خپل جماعت کې شل رکعاته کوو دلته او بنګاله امام مو دی او خسته قومه جلسه او خيو غنټه ولګي فرض او تراویح هر څه مفتی صاحب زموږ سره حمد تیار دی کتونکو ته به یو حمد وړاندې کو او کتونکو تاسو د حمد وګورئ او بیا